مسلمانانو ورونو دا د سورۃ آل عمران س آیتونه مونږ په 13 جمعم تلاوت کړیو او سمع عروضاتم عرض کړیو. رب کائنات فرمای تاسو منډه وه کوشش وکړئ د خپل رب مغفرت بخشش طرف ته او د جنتونو طرف ته. هغه جنت چې د غیب پلانواله اسمانونه او زمکه ده او دا جنتونه تیار کړی شوی دي د متقینانو لپاره. دا متقین هغه خلک دي چې دوی خرج کوي د الله په لار کې په داسې حال کې کبدي پراخي او کتنګي او دوی د خپل غصو برداشت کوونکي او سکونکي. او دا متقین هغه خلق دي چې دوی عفو کوونکي معافي کوونکي خلقو ته او الله تعالی محبت کوي د نیک چلند خلقو سره محسنینو سره. دا هغه خلق دي چې کلم دوی یو فحش کارو کی یا یو ظلمو کی یعنی گناہو کی بخپل ځانونو باندې نو الله یاد کی او د خپل گناهونو بخنه غواړي. څوک ته د الله نما سیوا چې هغه بخشش وکي د ګناهونو دوی په خپل ګناهونو باندې همیشواله نه کوي سره د دې چې دي علمي. نو دا صفات ولا خلق هم د دې د پاره د خپل رب سره مغفرت ته بخنه د الله د طرفنا او جنتونه دي چې دا غینه بلاندې نهرونه بهيږي همیشه به په دې جنتونو کې او بهترین اجر دې د عمل کوونکو د پاره. الله دې موږ ته نصیب کړي کی ورونو. موږ عرض کړو د مؤمن د مسلمان د ژوند د ټولو نه لوی مقصد او نصب العين هغه د رب رضا ده، د خپل رب راضي کول دي او د خپل رب راضي به رضا به په څنګه طریقه باندې حاصلېږي. نو قران عظیم شان مونږ ته بار بار هغه صفات او خصوصیات بیان کړی دي کم چې د مطلوب مؤمنانو وي، کم چې الله تعالی خصفتونه بیان کړی دي چې دا صفات اختیار کړي او هغه صفات هم بیان کړی چې د دې صفاتونو نه ځان اوساته. دا مقبوح صفاتونه دي، دا هغه دي چې هغه ناخوخه صفات دي. نو الله فرمایي تاسو منډه وه کوشش وکړئ د خپل رب مغفرت طرف ته بخنه حاصله کړئ د خپل رب نه ځان ستړی کې یعنی کوشش او مهنت وکړئ عبادت وکړئ د الله یاد وکړئ او ځان ستړی کې د رب د جنت ته حصول لپاره چې داغي پلنواله اسمانونه او زمکه ده غرض کړو په دې باندې چې دا خو صرف د انسان د فهم د لپاره الله تعالی د جنت د وسعت ذکر کوي چې پلنواله دومره لوی دی نو چوغدواله به سمري نور انسان دغه تصور نشي کولای څومره پراخي ده څومره کولاواله ده. الله فرمایي دا مونږه تیار کړی دی د متقینانو د لپاره. د متقینو صفات دلته کې الله چې کوم بیان ډیر صفاتونه دي او دلته دا صفات دي چې هغه به خرج کوي انفاق فی سبیل الله به کوي د الله په لار کې به خرج کوي. نو کپد باندې پراخي او کتنګي کده سره مال ډیر دی او کلک دی وسره خو چې د سره موجود دی نو دی د الله د رضا د پاره د خپل مال یو حصہ د الله په لار کې ور کوي. نو د الله لارې بیا ډېری دي هغه جمعهتون هم دي مساجد هم دي عام لارې جوړولم دي کویان جوړولم دي د یتیمانو د کندو د اغوی د بحاله د پاره او د مجاهدینو لا چې سو قتال او jihad په سبیل الله کې دا سر امداد دا ټول د الله د رضا لارې خو چې په کم ځای کې مطالبه کیږي نو د خپل مال نه یو حصہ الله د رضا لپاره خرج کړي. او بل صفت دا ده چې دوی د خپل غصو برداشت کوونکي غصه
تیر جمعه باندې پیمونګه سو معروضات رس کړیو چې دا د انسان په فطرت کې شامل یو سیز دی الله پیدا کړی دی خدا غصه چې انسان کنټرول کی او انسان بیزه وباسینا او انسان سره د دې چې هغه ته د طاقت او قوت چې خپل غصه او د غضب اظهار وکي او د کم یو سړی نه چې حق دغه غصب کړي بدلته واخلي خدای باوجود د خپل غصه برداشت کینو دا ډیر زیات لوی صفت ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې مبارک فرمایلی دي چې کم سړی خپل غصه برداشت کوي نو دا لوی پهلوان دی دا لوی خو صفت والده نو د بعض خلکو راضی پر روایتو کې چې دا هغه غصه زر راضی خوزیز نا وخته یعنی لیټ زی بعض انسانان داسي چې هغه زر غصه کېږي خو غصه ختميږي هم زر او بعض انسانان داسي چې د هغه غصه لیټ راضی خو ختميږي زر دا به کې غوړه خلک دی چې څه په وړه وړه خبره باندې دی مغضوب الغضب کېږي نه د یعنی دا سنې چې د دنا د خپل غصې نه داغه نه دب کر شي او داغه اظهار هر وخت کوي او که غصه ول آرام شي نو د اغه زر د اغه د غصې کیفیت زیته دا به خسړې دی بل صفت الله بیانې والعافین عن الناس دا متقیان هغه خلق دي چې الله جنت تیار کړي چې دوی انسانانو ته عفو کوي معافی کوي ورته درگذر کوي ظاهره خبره ده چې کله انسانان په یو معاشره کې اوسېږي نو انسان خو کمزور دی انسان خو دیم د عجز نوم انسان خو دیم د نسیان نوم نو کله بعد د حق بل یو سړی طلب کوي حق به وਹੀ حق به غصب کوي نو چې دا د چا حق او علی شو د چا حق طلب کړل شو دا چې کم یو سړی چې د هغه سره زیاته و شو نو دې باوجود د دې چې طاقت لري چې د دن خپل بدل واخلي دې د هغه نه بدل نه اخلي او عفو درگذر کوي دا ډېر لوی صفت ده او بیا وې د عفو معنی دا ده چې التجافي عن الذنب المذنب مع القدرة عليه چې د یو ګناهګار د ګناه د یو ظلم کون کی د ظلم بدله انسان غستې شي طاقت یې ګوره د بدله غستو نو اسلام او شریعت د اغي اجازه ورکړې ده قران عزیز مشان کې الله تعالی فرمایي چې چا در باندې ظلم وکون فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تاسو باندې څومره زیاته کړې ده نو داغه په مثال باندې خپل بدل ته واخله هغه څه دي اجازه تیر ده خو خصفت کم ده غوړه صفت کم ده بهترین صفت کم ده مطلوب صفت کم ده کم باندې چې الله راضي کیږي په کم چې جنتونه ملاويږي کم چې د متقینو صفت ده هغه د عفو او د درگذر صفت ده او دا د الله په پیغمبرانو کې او بیا په محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کې ډیر زیات موجودو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ټول ژوندۍ موږ ګورو کنه نبی صلی الله علیه وسلم د عفو د درگذر د معافی په هر وخت کې اعلان کړی دیو مونږ راس کړو چرته هم د خپل ذات لپاره د چانه بدل نه دی غسته څومره خلک وسره په کم انداز کې دا غسر ژوند تیر کړو کم کارونه نه وکړي چې یو انسان ته په کومه طریقه څنګه تکلیف ورسېدې شي هغه ټول کارونه د مشرکین مکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړیو او هغه ټول په خپل ځای معاف کړی ها هریم نبی صلی الله علیه وسلم کړی دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ابو لهب په دو زامنو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولونه دا ورته نکاح شوی او هغه په دې دشمنه کې دومره حد ته ورسېدو چې خپل زامنو ته وی عتبه او عتیبه نوم دي
چې ترغه وخت پورې زما د سره بایکاټ ته تر سو پورې چې دته د محمد صلی الله علیه وسلم د لونم طلاق کړي نه او پاغي کې یو بدبخت راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بدر دی او به نبی صلی الله علیه وسلم ته لاړې ټوکړي نبی صلی الله علیه وسلم باندې لګي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تکلیف ورته باندې ملاو شو او وی الله تعالی په خپل زمرو کې په زمره مسلط کې چې دا کار تمام کی سفر باندې تلې ده د شام په علاقه کې چرته ده الته کې ولیدل حالات دا سدي سزمري وغيرها ولیدل وير ما ته خو الته کې محمد رسول الله خیره راته کړې وي یریګه مزو چار چاپیره د قافلې ول خپل او خان سم ول او د په منځ کې ملاسته او د شپې په الله تعالی یو زمره مسلط کړي سره دې کټ کړي ده خدای الله پیغمبر وکنا او رحمت للعالمین اخو سید ولد آدم اخو امام الانبیاء خدا اغي موجود په هر موقع نبی صلی الله علیه وسلم چې چا مو سره زیاته کړي نبی صلی الله علیه وسلم معاف کړي مؤمنانو بل صفت متقینو والعافین عن الناس عفو بکي ترگذر بکي معافي بکي او والله يحب المحسنين الله محبت کوي د نیک چلند سره محسنین سره نو یو متقی دی یو محسن دی دوه مطلب صفات ولدي خود تقوا بنیاد وې د الله نه پیر باندې قائم دی تقوا کې اصل کې معنا د بچ کېدو دا چې ځان بچ کول د الله د نافرمانه نه د شرک نه د کفر نه د لوی ګناہوں نه نو دا پیر باندې بنا ده او احسان چې کم دی نو د دې بنیاد د الله په مینه باندې دی الله په محبت باندې دی محسن هغه چاته ویل شي چې په د باندې کم سيزونه لازمی او فرض او واجبي هغه خو په بهترین انداز باندې ادا کوي خود هغه نه علاوه د الله د خوشاله د پاره اضافي کارونه کوي چې د پته چې دا کار د الله د رضا دی ان نوافلهم کوي مستحباتهم کوي او هر هغه لار چې په هغه باندې د پته لګي چې په دې باندې الله راضي کیږي دا اختیاري واجب او فرض پني دې ته محسن ویلې شي دا ډېر اوچته درجه ده دا اوچت مقام دی الله محبت کې چا سره والله يحب المحسنين الله محبت کې د نیک چلند خلکو سره او مخکې الله تعالی فرمایي دا متقیان او محسنان هغه خلک دي چې کله دوی اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم دوی یو ګناو کی یو پوهشکارو کی یا ظلمو کی د سبل حاصره به ارتکاب المعاصی د کولو په ګناه په لحاظ سره ګناه ظهور دی شي نو په حاشیه ویل شدید ته چې د هغه اثرات په نور خلکو مرتب کیږي د یو ګناه یو کړه چې د هغه اثرات نور خلکو ته مرسي او د دې ظلم نه مراد وې دا دی چې د هغه ګناه یو کړه چې دا د خپل ځان ته محدود ده نو چې کلم د ګناه وکي د نه کلم داسې کار او شي چې په هغه د الله د ناراضګۍ سببي نو دې الله یاد کی او د خپل ګناهونو بخنه غواړي یعنی دې په خپل ګناهونو باندې زر نادم کیږي چې څنګه ورته پدو د الله نافرمانی وا دا ګناه وا نو الله یاد کی او په مخه د خپل ګناهونو بخنه غواړي او عقیده هم دی او من یغفر الذنوب الا الله الله نه ما سوا بخون کې څوک ذات کې دی شي یعنی الله صرف الله بخون کې دی الله چې چاته وغواړي دغه لپاره یغفر لمن یشاء چې فرجو غواړي بخنه کوي او الله تعالی فرمایي چې دوی سره د دې یعنی دې د دانسته تور باندې ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اصرار نه کوي په خپل ګناهونو باندې همیشه له نه کوي د خپل ګناه د لپاره تعویل نه کوي د خپل ګناه د لپاره دلیل نه ګوري او چې پته ولګي چې دا د الله نافرمانی او دا د الله د شریعت خلاف کار او دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خودلو شو سنتو خلاف کارو نو د هغه نه فورن دی راګرځي خپل رب طرف ته رجوع کوي او معافي غواړي دا ډیر ځات لوی صفت دی ورونو چې الله چاته ورکی الله دې مونږ پیدا کړي ځکه چې مونږ داسې خلک یو مونږ د خپل ګناه منون کې نه یو مونږ خپل ګناه تسلیمونه مونږ د خپل ګناه د لپاره پلیډینګ کوونکې داګه د لپاره دلایل ورکوونکې ځکه زمونږ د معاشره بیا د خاص تور باندې زمونږ چې د کوم پښتنه معاشره ده
نو زمونږ د بل په باره کې د بل وړه خبر زمونږ لپاره لوی لار دی کو غټه کو خپل لوی ګناه خطا چې کم د هغه وړه کو دا زمونږ اپروچ دی دته ججمنټل اپروچ ویل شي د نور خلکو باره کې هر وخت په داسې ناقدانه طریقه باندې قتل هر وخت کې او د خپل ځان په حواله سره د مسلسل خپل ځان دفاع کوونکې ور سره هغه دی او دا په مونږ کې ډیرو خو خلکو ګورې په شمول زمونږه خپل خطا منونا چې خطا دی ومنلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بنی آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون د ټول بنی آدم چې کم دي انسانان دا خطاکار دي ګناګار دي هر چا نه به ګناه کیږي او د ټولو نه غوړه خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي توبه مطلب څه رجوع وکړه واپس وکړه چې دا کار زمانه شوه دی نو دا زمونږ په اجتماعیتونو کې نشته کم چې مونږ د ډیر لوی کاز لپاره کار کوو په ټول دنیا باندې اسلام غالبول غواړو نو سر داغه د پارم جواز ګورا کلونه به تیر شي دا وونه چې دا کار ما غلط کړی دی د دې په وجه باندې اثرات مرتب شوي دي ادي د وجه نډیر ډیسټرکشن راغلی دی ډیر د وجه نډیر تخریب راغلی دی نصر دا به نه قبلو الله فرمایي چې دا د ټول لوی صفت دا دی چې کله دا کار وکړو نو دی و چې بالکل په دې وخت کې دا کار دا خلاف شریعتو دا کار چې کم دی دا خلاف واقعو دا زمانه شوه نو چې کله دغه خبره اومنه نو بیا به تاسو الله تعالی معافي مو کې او هغه کم اجتماعیتونه چې هغه کې بیا اصلاح هم کیږي اوبه د خیر ذریعہ هم ګرځي هغه به مخفوران باندې ترقیم کوي هغه ته الله تعالی د خلکو زړونه کولوي او چې کله اجتماعیت هم په دې بنیاد باندې چې هغه د خپل ګناه د خپل خطا د هغه د پاره لګي دلایل وي په دې کې بل الله خیر او برکت نه چي الله زموږ اجتماعیتونه کم چې د اصلاح د پاره جوړ دي هغه دي الله زموږ د ټول دی الله په خپل باندې اول اصلاح وکړي کی نو الله فرمایي چې دغه خلق دي دا کم خلق دي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دغه خلق دي چې د دوی بدلا د دوی ریوارډ د دې اجر سده بخشش ته د خپل رب د طرفنا آغاز کې راته وی الله تعالی کنه وسارعوا الى مغفرة منډه وه د خپل رب د مغفرت د طلب د پاره او وسره ته وی چې دا صفاتونه اختیار کړي چې صفاتونه م اختیار کړل الله فرمای اولائک دغه خلق متصفین علی الصفات المطلوب دغه مطلوب صفاتونه باندې چې سدي متصف دي د دې لپاره د الله د طرف نه سره مغفرت ته او جنتونه دي داس جنتونه چې داغه نه بلاندې نهرونه بهيږي او خالدین فیها همیشه به په جنتونو کې ونعم اجر العاملین بهترین اجر دی خیسته ریوارډ دی د چا د پاره عمل کوونکو د پاره الله دې مونږ ته نصیب کړي کی رونو د الله جنت داغي حصول ور د الله تعالی پر رحم باندې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ څوک پتا سو کې په خپل عمل باندې جنت ته نشي داخلي دی ولا انت یا رسول الله تاسو نشه داخلي دی ولا انا زم نشم داخلي دی مگر دا چې الله ما په خپل رحمت کې روان غاړي الله دې په خپل رحمت کې روان غاړه کی په خپل رحمت دې الله موږ جنت ته داخل کی خو په جنت کې بیا مرتبه او درجات د په عمل باندې دي یو انسان څومره نیک عمل کړي څومره په اخلاص باندې کړي څومره عمر کړي څومره مربوط او مسلسل لګیا دي او تر اخیری صاحب اورې کړي دي نو داغه د پاره جنتونه خډې دي کنه جنانون کثیرون جنتونه ډیر زیات دي انبیاء کرام صحابه کرام صلحاء عظام الله تعالی هر چاته د غوی د مرتبه د هغه دغه مطابق څور کړی دي په جنت کې مرتبه ور کړی دي الله تعالی دې مونږ ته جنت الفردوس نصیب کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلم د الله نه غواړي جنت الفردوس سے غواړي اعلاهن دا د ټولو نه اعلی جنت ته اوسطهن غوره جنت ته وفوقه عرش الرحمن د الله عرش ته باغې باندې نو دا د الله تعالی نه غواړي الله دې مونږ ته نصیب کړي کی ورونو دا سو صفاتو د هغه خلقو چې الله دلته فرمایي سوره ال عمران چې دا خلق مطلوب صفات دي بعضي صفات ټول صفات دا نه دي موږ مخکې راس کړو چې قران عظیم شان کې په مختلفو ځګونو کې الله تعالی بیان کړی دي الله دغه صفات په موږ کې راوصله کی او دغه صفاتو په نتیجه کې دی الله زموږ ټول ژوندۍ د اسلام پران کې رنګ کړي کی ورونو مونږه ارس کړو چې مونږ په د اخره کې لګه غونته خبره په چا باندې کو د امت په حواله سره
نو د غزه د پټې چې کوم خبرې دي ماشاءالله ناشنا انسانان دي دا صفات خو به بدرجات تم موجود دي دا چې مونږ څنګه وایو خدای سره سره د غزه مسلمانانو چې کم تاریخ رقم کو انسانان ورته حیران دي یو لزره د فلسطین خلک د اسرایل په جیل کې دي د دې مجاهدینو د جهاد په وجه باندې الله تعالی داسې خلک د اغوی رهایی د اغوی بندوبست شو چې په سونو باندې خلک داسې او دونیم ساخو خلک داسې چې باغی باندې عمر قیدو او چې د جیل نه وروتل نو څوک چې چا په خپل نشته دی د چا لاس نشته دی دومره تشددونه به کړی چې انسان د اغوی صرف واوري نو د غونه به زګ زګ شي او الله ول ایمان ور کړی دی دا چې الله تعالی په دومره لوی ازمایش راوسته نو دغه بیت المقدس او د اغه د پاره د نگهبانان او پاسبانان پیدا کړی دي نو ایمان عمل دومره مضبوط ور کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي په دې انسانانو کې د ټولو نه لوی ازمایش پچا باندې راځي د ټولو نه سخت ازمایش پچا باندې الانبیاء پیغمبرانو باندې او بیا چې څومره د اغه سره په ایمان کې څومره مضبوطي نو دغه شان دي د هغه ازمایش هم ډیر زیات مضبوطي نو د غزه د مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو دا وی ډیر ناشنا الله تعالی ول ایمان ور کړی دی الله دې دغه شان دي استقامت نصیب کړي ورونو دومره ناشنا تربیت ول کړی دی شیخ احمد یاسین مونږه بار بار ذکر کو ځکه ذکر کوم باندې پرز دي چې دا کردارونه خو کنه دا شیخ احمد یاسین د سید قطب د امام حسن البنا او د سید مودودی په شاګردانو کې راځي دا هغه فکر نه اقتباس کړي دي او هغه د دې خلکو تربیت کو څنګه تربیت کو و د دې ګراوندونو نه د دې پارکونو نه د دې کالجونو یونیورسيټونو عام ځوانان راوچت کې او هغه ته خو چې تاسو څوک وې تاسو د کوم امت سره تعلق لرونکي تاسو د کم پیغمبر امتیان او دا وی تزکیو کې تربیتو کې نو دوی به داسې ناشنا تاریخ رقم کې داسې کردار به پیش کی او په داسې انداز باندې به د اسلام نمائندګي وکي چې دنیا به ورته حیرانه وي واقعي دنیا ورته حیرانه ده دا کم د اسرایلو قیدیان چې د حماس والا سره په قید کیو دا اوس علم شته په اغي باندې صرف د دې د پاره چې د یو قیدی په باره کې اشاره وشي په دې کې موجود دی څومره انعامو $5 مليون $5 مليون دا د هغه لپاره انعامو د $5 مليون نه د پاکستان یو ارب 61 کروڑ 65 लाख रुपए جوړيږي خو په دې 23 میاشتو کې په دغه 365 کیلومتر په دغه پټای کې دا قیدیان د حماس د مجاهدینو سره موجود دي د دوی هغه میډیکیشن هم کوي هغه ته خوراک ومړي او د قشان سخاب هم ورته وروړي خو د هغه باوجود په دې کې یو قسم داسې نشتا چې هغه راغلی او چې لکه راشه سپیوکا په دې باندې جاسوسي وکا په هر دوه مورز باندې با اسرایلو پمپلیټ شیر کولې د جازونو نه راغورځولې چې څوک نوم واخلي څوک صرف اشاره وکي څوک پته وخی نو د دې سړی نوم په صیغراس کې پاتې کیږي دا بچا ته خود لیکيږي نه ته پورا صحیح تحفظ به ورته او صرف د مقتدا سي وخی پتا سولیدل په دې درش میاشتو کې هغه خپل قیدیان رها نکړل شول دا ایمان دی دا د هغه نظم او ضبط دی دا د هغه تربیت دی او دا د هغه پلانینګ دی وریا ساته الله تعالی دا دنیا د اسباب او د وسایل دنیا دا نو الله تعالی چې په دنیا کې مسلمانانو ته حیثیت ورکړي نو ګوره هغه په ایمان کې د کردار په لحاظ سره د عمل په لحاظ سره په اعلی مدارج باندې خود خپل سکل په لحاظ سره د خپل صلاحیت په لحاظ سره د خپل سټریټجی په لحاظ سره بم د ټولو نه بهتري نو دغه ابو شوکړه او څومره خره ویې وکړه د هغه اسرائیل د قیدیانو سره باغی کې یو ځوان دی ما پرون دغه انټرویو کتله هغه ورته تاسو زما محسنان یې کم نمونه خلک مونږ خو صرف دا په کتابونو کې لوستل دي خو تاسو انسانان نه چې باوجود د دې چې په تاسو باندې ظلم کیږي باوجود درې چې تاسو د خپل کورونه بے دخل کړل شوي باوجود درې چې تاسو خلک شهیدان کړل شول تاسو په مونږ باندې د ګل گزارم نه کړي تاسو مونږ له په وخت باندې خوراک را کړی دی په وخت باندې ورله اسحاق را کړی دی زمونږ د صحت هم خیال ساتل دی زمونږ سره هیڅ قسمه زیاته تاسو نه کړي او وې پرس که زه واپس راغلم نو زه به تاسو یو بهترین شاګرد یم او په دې باندې به زه فخر کوم چې زه تاسو شاګرد جوړ شم دا یو يهودي د دې خبرې اظهار کوي دغه خلک دی زمونږ نه اسلام دغه شانتي کردار غواړي
څنګه کردار چې ته شهادت ورکې په قول باندې چې ته دعوت ورکې په قول باندې خو په خپل عمل باندې په خپل کردار باندې په خپل کیریکټر باندې په خپل بیهیو باندې خلکو ته وې چې څنګه صحابه کرامو ویلو کونو مثلنا صحابه کرامو به دعوت ورکو زمون په شانته شه نو زمون په شانته څنګه شه په ګټ اپ کې خو هغه خلک د عربو تقریبا یو شانته وو اکثر د خلکو بګيري وي اکثر به خلکو دستار پر سر کړو اکثر به د خلکو کپڑے یو شانته وي نو زمون په شانته په عقیده کې شه زمون په شان په معاملاتو کې شه څنګه چې می ګفتار دي نو شانته می کردار دي زما ټول ژوندۍ چې بکم رنگ کې رنگ دا اک شانته شه ځکه اقبال ویلو کنا هو معزز ته زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مونږ زکه خوار او زبون او خاریو چې زمونږ په خله باندې کوم خبره ده په عمل کې زمونږ غنښت ده دا څه بیان کوم مونږ ټول دسیو کنه نو په معاشره کې مونږ ته اسلام نه و چې ملاوت مکوا نو بغیر ملاوت نه سم ملاويږي مونږ ته اسلام نه و چې دروغ مو وایا نو بغیر دروغ د ژوندۍ به چای مونږ ته اسلام نه و چې چاته دوکه مو ورکوا نو بغیر د دوکې نه بسونه خلق ما ملاو شي مونږ ته اسلام دا حکم نه کوي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وې کله خطبه ورکولا قلما ډیر کم خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر موږ ته خطبه کړی دا او پاږي کې کم چرته کې نه دی ویلي کې نه هر پیره وی چې لا ایمان لمن لا امانت له دا هغه انسان ایمان نشتا چې هغه کې امانت خیال نه ساتي د امانت تقاضې نه پوره کوي او امانت لوی باب دی کہ پر نقدیاتو کې امانت ته نو دغه شان دي خبرم د چا امانت ته منصبم امانت ته عہدم امانت ته اے یو ډیوټي امانت ته نو لا ایمان لمن لا امانت له او دیو لا اهدا دا هغه چا د پاره دا هغه چا لا دین لمن لا امانت له ولا دا هغه چا ایمان دین نشتا چې څوک خپل وعده نه پوره کوي د وعده پوره پاس نه کوي نورونو مونږ وسګور په خپل معاشره کې او هغه دا ثابت کړه چې کله د الله په دین سره ځان پوهیږي او هغه د هغه تقاضي پوره کوي نو د هغه په لحاظ سره الله تعالی ورته درونه کولا وਹੀ اے اخرنه خبره په یو پیر باندې په مشرقي پټه د غزه باندې چې په کوم ځای کې د قیدیان موجود دي ډیر لوی باغی باندې د اسرایلو تر طرف نه اٹیک ته مجاهدینو یې څنګه به د خلکو نه پټو تقریقه ولدا اختیار کړه چې یو جلوس راوېستو په هغه جلوس کې دا قیدیان پټ کړی دي او هغه ته چې ګوردان عرب وه د حماس خلاف نارې شروع کړې چې د حماس ته وجنا په مونږ باندې ډیر زیات ظلم وشو د حماس ته وجنا په مونږ باندې بمباری وشو د حماس د مجاهدینو د وجنا دا ټول کارونه وشو اسرائیل ډرون برګرځي جاسوسان موجود دي دوی په منځ کې دغه خلک موجود دي چې کوم وسره د قیدیان موجود دي هیڅ چاته پتهونه لګیدا او هغه خان یونس ته ورسوله اول ته یو سورنګ ته داخل کړه هیڅ څوک ته خبر نشو دې ته ویل شي سټریټیجی دې ته ویل شي منسوبه عمل او دې ته ویل شي د الله تعالی امداد کنا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی نه فرمایي وما رميتا اذ رميتا ولكن الله رمى تا وشتل نه دي کړي کله چې دشتل کول الله کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی چې کله بغار سور کې موجود دي نظر ولدا الله تعالی د مشرکان و نه غستو دغه الله دې رونو مونږ چې د الله سره کوم وعده کړی دا کم ایمان عمر راوړی دی او چې کم د ایمان مونږ داوا کوو چې د هغه عملی تقاضې مونږ انفرادي او اجتماعي تور باندې پوره کول شروع کو بیا د الله تعالی د رحمتونو دروازې کولاویږي د الله تعالی امداد هم راځي او الله تعالی په دې دنیا کې به مونږ ته مسلمانانو ته غلبه هم راکړي الله دې د غزه او د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله تعالی دې د ظالمانو د پنجې او غلبې نه خلاص کړي کې او الله تعالی دې زمونږه هر نمونه مونږ ته په دغه لار کې الله تعالی د تعاون کولو توفیق را نصیب کی کاغه اخلاقی تعاون دے کاغه سیاسی تعاون دے کاغه پرس کا مالی تعاون دے چې څوک هم دغه کار کوي دغه مظلوم خلکو دغه تعاون او امداد کوي الله تعالی دې موږ دغه پشتیبان جوړ کړي کې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين